د مسافرو جن او بیا د مور پلار انتظار. ګرانو کتونکو، په دې سایټ کې تاسو دا ویډیو ګورئ او په دې کې دغه ځوان دا د ده د مرګ نه یو 2 منټه مخکې ویډیو ده او بیا دې د دې غر نه لاندې پریوزي او چې لاندې پریوزي نو غر پې ور پریوزي کاڼې او بس هغې کې مکمل دل شي. دا ځوان د چارسدي سیمې یاغیبند سره تعلق ساتي. سبا له یې د رور واده و. دلته کې ښه په دنګ دون کې واده روان و، تماشې وې او د دې تماشو دوران کې خو دا ځوان وفات شوی او او دلته دې تماشو په وخت کې دا خو وفات شوی دی، خو کور ته څوک اطلاع نه کوي. هلته کې هغه ملګري ګوري، په دې کې یو هفته 2 تېرې شي، مکمل ډیټیل معلومات را سره نشته دی، خو دومره پورې چې دا ځوان زمونږ هم رشته کې راځي. سبا له به دا خور ته سپارلی کېږي د اتوار په ورځ سعودي عرب نه را روان شوي، دا به کور ته نن شپه کې رارسي. ډېر افسوسناک مرګ دی چې یو خوا په کور کې د رور واده، هغه خوشحالۍ، بل خوا پې یو تندر او یو غم غټ، ډېره لویه صدمه ده. الله پاک دې دې له جنتونه ورکړي، الله دې دې خاندان له صبر ورکړي. د دې سعودي عرب نه چې مړی روړی څونه په ګران او په مشکله سره، دا هم ښه خبره وه چې کپیل د ده سره ډېر ښه و، د دې ځوان سره په دې خرچې اخراجات وکړو، نو دا ډېر زر ورسېده چې دې کې 15-20 ورځې خو به تېرې شوي، خو ډېر ورسېده. نو ګرانو کتونکو چې دې ویډیو ته ګورم، بیا د ځوانۍ دې تصویر ته ډېر ښکلی ځوان، بس مزدورۍ له تللی و. نو د مسافرو ژوند ډېر سخت دی، ډېر مسافر د چتونو نه را پرېوتل، ستنو نه را پرېوتل، غرونو نه را پرېوتل، په دې غر دی ناست دی او دې د دې غر نه لاندې پرېوځي، سړک ته لاندې دغې ته پرېوځي، مړ شي. نن ورسېده، ما یې په دې به څو خبرې ترې کوم. الله پاک دې وبخښي، الله یې دغې خاندان له صبر ورکړي، الله یې د مسافرو مل شي او الله یې داسې صدمه چاله هم نه ورکړي. ډېره ګرانه په پردیس کې ژوند کوله، بیا چې داسې حادثه راشي. هغه ملګرو ته هم سلام کوم کوم چې د ده په خوا کې وو او د ده دا خصمانه یې دومره موده وکړه ده. نو هلته زمونږ نور خپل هم دي، هغه چې به دې مړي ته به یې کتل، موږ سره په رابطه کې ډېر وخت وشو، موږ پې چپ وو او نن پې په دې و چې بېګاله شپه کې رارسي. نور مزید به په دې سره یو بله ویډیو شریکوم.